السلام علیکم ملګرو احسان الله اخر د پېښور زلمی جرسی کې تاسو لخکاری جی اخر د تصویر د پېښور زلمی پاکټ کې راغو آیا احسان الله پېښور زلمی ټیم جوائن کو آیا جاوید افریدی د ځان سره پی اس ال لپاره وښتو کنه په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې مکمل خبره کوو ځکه ډېر مرګرو د احسان الله حواله سره معلومات غوښتل د احسان الله چې کم فینز دي د هغه حواله سره معلومات غوښتل خو هغه نه مخکې آیا د پېښور زلمی ټیم جوائن کو کنه د دې نه مخکې د احسان الله په کیریئر باندې هم وړاونته داسې شاټ خبرې کوي احسان الله چې کله په پی اس ال کې ښکارا شو 145 150 کې چې کله د بال کولو ډیر بیټسمنان د بال نه یریدل ډیر بیټسمنان د خپل بالینګ باندې یرولو او ډیر زبردست طریقې سره د خپل پی اس ال کې خپل جده کم سیزن هغه وهلو په هغه سیزن کې د پاکستان کرکټ بورډ سلیکټرز چې کوم هغه هم امپریس کړ چې د بیا د پاکستان ټي 20 ټیم کې هم سلیکټ شو د افغانستان خلاف په دوبۍ کې چې کم سیریز وای کې هم د خبالینګ کړو خو بیا د انجری راغه د انجری په وجه د ټیم نه بهر شو خو پی سی بی د داسې خاص ټریټمنټ نه کولو چې بیا د ملتان سلطان ټیم مالک چې کم دی علي ترین د مطلب د ټریټمنټ ذمہ داری واغښته هغه په ډیر غټ انویسټمنټ هم کو هغه پی سی بی له هم وي کچري تاسو د علاج ته نه دیږي نو زه به په خپل پیسو په خپل خرچه علاج ته ولګم هغه په لګ ډیر ټریټمنټ هم کو خو بیا د ریدم خراب شو هغه رنګ ریدم یونه او یو د خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې ډیر زیات اکټیو شو د ویډیوز راتل شروع شو د چې کوم اکیډمي واغې کې بڑو الکانو سره ویډیوز راتل شروع شو نور هم د الکانو سره ویډیوز راتل د شروع شو چې هغه د کیریئر باندې یو ډیر غټ امپیکټ وغورځولو یو سٹار کلاړي سره دغه رنګ ویډیوز جوړول مزه نه کوله چې کومه د جوړول یا پریکټس ماشومان سره یا خدان له خبره د خود د فیلډ خبرې دي خو د فیلډ نه علاوه د ویډیوز راتل ټینس بال گیم د شروع کو ربړ بال گیم د شروع کو چې پاغه کې په د چکی لګي دی او هغه ویډیو بیا ډیر زیات وایرل کېده نو جو د یو خپل ځان خپل ډیر زیات خطه کټګوري لره وغورځول نو دا غي هم د پر کیریئر باندې ډیر نیگیټیو امپیکټ وغورځولو هغه نه پس د پی اس ال کم 2025 ډرافټینګ کېدو نو کې هم د نوم راغله په ډرافټینګ کې خو چا پک نکو ځکه د چې کم ټیک ټاک ویډیوز وایرل نو هغه نه د لګیدا داسې نه چې دا یو پروفیشنل کلاړي دی لګیدا داسې نه چې دا د پاکستان انټرنیشنل کلاړي دی لګیدا داسې نه چې دا د پاکستان انټرنیشنل سطح باندې نمائندګي کړي دا منم یو ساده لګته الکه غرور او تکبر نه دی کول پکار خو لکه د داسې ویډیوز هم مخې راغل چې هغه د پرسنالټي سره نه میچ کېدل هغه د پروفیشنل لایف سره نه میچ کېدل یو انټرنیشنل کلاړي او یو انټرنیشنل چې هغه انټرنیشنلی پاکستان ریپرزینټ کړي نو داسې هم څه ویډیوز د مخې راغل نو هغه د په ژوندۍ باندې یو ډیر غټ امپیکټ وغورځولو چې په 2025 پی اس ال کې د یو لوبډل هم وانه غشتو خاص کله د پک نشو ناغې نه پس د داسې ایموشنل ویډیوز هم راغل چې کې د مطلب ډیر زیات د افغان اظهار هم کړی دی او ځانته یو ګول هم کې خو یو ایم هم کې خو چې زبا اوس مهنت کوم زبا چې چا ځنیم پک کړي دای بخ پیمانیږي چې مونږ ول احسان الله نه د پک کړي نو هغه سټپ د زما ډیر خوښ شو چې ما وې د اوس په خپل فټنس باندې په خپل کرکټ کیریئر باندې ډیر غټ کار وکي واغې نه پس جاوید افریدی بیا د لپاره اعلان وکړ تاسو د پېښور زلمی په د کټ کې هم کاری نو جاوید افریدی د پېښور زلمی ټیم سره پریکټس کولو اجازه ورکړي دي پریکټس سیشن کې د باقاعده د پېښور زلمی ټیم کې شامل دي پریکټس سیشن کې د باقاعده حصہ اخلي او کچره ضرورت راغو د اور چانس جوړیږي په پېښور زلمی سکواډ کې شامل دی فلحال د پېښور زلمی سکواډ کې نشته وروره د صرف او صرف پېښور زلمی سره پریکټس سیشن کې حصہ اخلي پریکټس ور سره یو ځای کوي جاوید افریدی د اجازه ورکړه چې ته بالکل پېښور زلمی سره پریکټس کول شي خو په سکواډ کې نشته کچره سکواډ کې د ځای جوړیږي یا چانس ملاويږي جاوید افریدی ته نو ټول نه پهلا پک په د احسان الله په پېښور زلمی کې کیږي خو فلحال د په سکواډ کې نشته صرف او صرف د پریکټس سیشن کې پېښور زلمی سره خپل کنټریبیوشن کوي دا د احسان الله شاټ غونته بیان را سره مو کو د کیریئر غټه غټه خبرې مې راغونډه کی اوس تاسو د حواله سره لري خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک